Bismillahirrahmanirrahim. Topic some say reflective writing. Reflective writing څه ته وایي؟ نو زموږ سره چې کوم objectives دي هغه د reflective writing دی. reflective writing موږ پېژنو چې reflective writing وایي څه ته writing style د په کوم style باندې موږ لیکو، کوم models دي چې هغه موږ د reflective writing لپاره استعمالولی شو او د هغې examples څه دي. نو زموږ سره reflective writing دی. که first of all موږ په نوم باندې focus وکړو چې reflective writing څه ده، نو reflection چې کوم دی موږ وایو چې د یو څه څه شي image دی، د هغې reflection دی. نو reflective writing موږ هغه writing ته وایو چې په دې کې کله موږ یو واقع وینو، یو څیز موږ وینو او د هغې بیا موږ په خپل اوپینینز کې په خپل ورډز کې ریفلیکشن کوو، هغه موږ لیکو، دغې ته موږ وایو ریفلیکټیو رایټینګ. ریفلیکټیو رایټینګ ته موږ پرسنل رایټینګ هم وایو. requires you to reflect on the topic of the personal level. په personal level باندې موږ په یو ټاپک باندې ریفلیکشن کوو، دغې ته موږ څه وایو reflective writing. reflective writing is a based on research on the topic but instead centered on your opinion, thoughts and experiences. اوس چې کوم دی ریفلیکټیو رایټینګ به دا زموږ د ریسرچ په بیس باندې نه دی، په یو ټاپک باندې چې په یو ټاپک باندې ما څومره ریسرچ کړی دی په هغې باندې زما څومره ښه کمانډ حاصل دی، نو زه په ریفلیکټیو رایټینګ وکړم. خو دا زموږ په څه باندې سینټرډ دی؟ زموږ په اوپینینز باندې، چې زما څه اوپینینز دي، زما څه تاټس دي، زما کوم ایکسپیرینسز دي، د هغې په بیس باندې به زه څه کوم ریفلیکټیو رایټینګ لیکم. لکه فار ایگزامپل موږ یو دغه ته لاړ شو، یو چکر له لاړ شو ځای ته، نو موږ هم لاړ شو او یو شاعر چې کوم هغه هم لاړ شي، نو کوم شاعر چې کوم د هغه تاټس او د هغه چې کوم اوپینینز دي، نو هغه دومره دغه یې چې هغه یو ښه ریفلیکټیو رایټینګ کولی شي په نسبت د یو عام کس باندې. نو په دې باندې دا نه ده چې زما په ټاپک باندې څومره کمانډ حاصل دی، زما پې څومره ریسرچ دی، خو زموږ اوپینین، زموږ تاټ، زموږ ایکسپیرینس دا څه جوړی دی، دې نه موږ ریفلیکټیو رایټینګ لیکو. The purpose of reflective writing is to serve as an evaluation, perhaps, on what you have learned or discovered. اوس د پرپس د ریفلیکټیو رایټینګ ولیکلو، نو ریفلیکټیو رایټینګ پرپس چې کوم دی هغه څه دی؟ ایوالویشن دی. زه به ایوالویشن وکړم چې ما څه زده کړل او ما څه ډسکور کړل، دغه چې کوم ټاپک و، چې کوم واقعه وه یا چې کوم څه مو، د دې نه ما څه زده کړل، ما څه ډسکور کړل، د دغې پرپس لپاره موږ ریفلیکټیو رایټینګ لیکو. رایټینګ سټایل، رایټینګ سټایل به صحیح writing style reflective writing is different from most of assignment because it is probably the only time you will require to use the I and me and the essay. اوس دا ځکه بدل دی د نور ټول کم assignments چې دي، کم SS چې د هغې نه په دې باندې بدل دی چې موږ په دې کې څه د I and the me یوز کوو. موږ په دا اورېدلي دي د سټارټ نه چې کوم essay په هغې به موږ I and me یوز به موږ نه کوو، خو دا چې کوم دی په دې کې موږ څه کوو، د I and the me پکې موږ څه کوو، یوز کوو، ځکه چې دا زما پرسنل لیول دی. په دې باندې به زه په پرسنل لیول باندې خبره کوم چې ما سره لیدلي، زه به د هغې ریفلیکشن کوم، نو خامخا به زه د I and the me به یوز کوم. نو فرست په دې کې ډفرنس دا دی چې د I and the me یوز به پکې زه کوم. and you will be writing about your own personal experiences and feelings in the reflective writing. او موږ چې کوم دی موږ به څه کوو، د خپل پرسنل فیلینګز او د خپل پرسنل ایکسپیرینس چې کوم دی هغه په کې موږ لیکو. نو د نورو ایسز نه دا په څه بیس باندې موږ چې په ایسه کې موږ نه خپل ایکسپیرینس شیر کوو او نه پکې موږ خپل فیلینګز لیکو، نه پکې د I and the me یوز کوو، خو په ریفلیکټیو رایټینګ کوم چې رایټینګ سټایل دی په هغې کې موږ د I and the me یوز هم کوو او د خپل پرسنل ایکسپیرینس او د فیلینګ یوز پکې هم کوو. It is important to tell the reader what you think and feel about the things. نو مونږ په دې کې زمونږ څه پرپس وي، زمونږ مقصد څه وي چې مونږ دې ریډر ته ووایو چې زه څه فیل کوم او زما څه feeling دی او زه څه سوچ کوم د دغې څیز په باره کې. Many students find it difficult to use. They have always been told that to avoid the use of I and assignment. نو زیاتره موږ ته سټوډنټس ته مسله به څه کي په ریفلیکټیو رایټینګ کې په دې ځای کې راځي چې موږ ته دا ویلی شوي دي چې تاسو به د I یوز نه کوئ په اسایمنټ کې، and to avoid giving their own opinion. او موږ د خپل اوپینین هم موږ په اسایمنټس کې نه ورکوو، خو دلته کې په ریفلیکټیو رایټینګ موږ څه کوو، د خپل اوپینین هم ورکوو او د I یوز پکې هم کوو. What you have asked what you have been asked to write about. موږ ته څه تپوس هم نشي چې موږ د څه باره کې لیکل وکړو. نو فار ایگزامپل if you have to reflect on an accident، که زه په یو accident باندې reflection کوم، زما یو accident وشو او زما نه question وشي چې په دغه accident باندې څه وکړه، reflective writing وکړه، reflection وکړه، نو بیا څه وکړم which occurred during your placement. زمونږ په موجودګۍ کې هغه accident وشو. can you think of a suitable incident
نو زه به څه وکړم د یو سوټیبل انسیډنټ سوټیبل نه وي خو بس مطلب داسې یو انسیډنټ په باره کې به زه سوچ وکړم. هیو یو بین ګیون ګایډلاینز اباؤټ وټ کاینډ اف ان انسیډنټ ټو یوز. بیا به زه څه ګایډلاینز ماته راکړي دي چې ته د کم انسیډنټ په باره کې تپوس کوې. مثال په تور باندې انسیډنټ مختلف قسم کېدای شي، روډ ټرافیک اکسیډنټ کېدای شي، هاسپټل کې کېدای شي، کالج کې کېدای شي، په عام انوایرمنټ کې کېدای شي. چې تا ته څه ګایډلاینز درکړي دي، څه کرایټیریا درکړي دي چې د کم انسیډنټ په باره کې ته لیکل وکړه. اټ ډزنټ نیسیسري ټو هیو to be something negative. او نو موږ ته به هم دا وایي چې موږ نیګیټیو باندې موږ نه لیکو. که هر څومره انسیډنټ شوی خو د هغې باره کې موږ څه نیګیټیو پوینټس به موږ نه لیکو. and you could choose to write about something which went really well. او موږ به داسې لیکل کوو چې هغه به صحیح د ریالټي په بیس باندې وي، داسې به چې شوي په واقعي کې داسې شوي داسې به نه لیکو چې موږ به د ځانه لیکل کوو. دویم څه دی، یو هیو بین ټولډ ټو یوز ا سرټن موډل اف ریفلیکشن. اوس چې کوم دی د دغې دپاره مختلف قسم موډلز چې کوم دي هغه پیش شوي دي د ریفلیکټیو رایټنګ دپاره. نو ما ته یې د یو سپیسیفیک ماډل دپاره ویل دي چې ته دغه ماډل یوز کړه. نو بیا اوس کوم دیر آر مینی ما د که سپیسیفیک ماډل دپاره ویل نو زه به هغه یوز کوم. که نه شي نو زه بیا څه کوم، هر قسم زه یوز کولی شم. هیډینګ اینډ سیکشن میک شور you have model to use. The most commonly used model is Gibbs model. چې کوم most common model دی هغه by Gibbs model دی، کوم چې په 1988 کې پیښ شو. which is the model we look in the most details here. په دې کې موږ زیاتره ډیټیلز چې کوم دي هغه موږ اینو. if you are asked to use another model، که زموږ نه کوېسچن شوی چې کوم څه another model یوز کړه، لکه جونز ماډل دی په 1995 کې، په هغې کې څه پای کې what so what now what. نو په دې کې مونږه دا ویلي چې په دې کې دغه ماډل دی بل بوټن ماډل دی په 1970 کې، اپډیټ ماډل دی ډسکارز په 1994 کې چې پیښ شوی او د هغې د اپډیټډ ماډل دی بوټن ماډل. You will structure the assignment slightly different but the purpose and commitment are still. اوس چې کوم دی لکه مونږ وی چې کوم څنګه چې NCP چې پای کې مونږ وایي چې لکه سټیپس چې کوم دی هغه به صحیح هغه چینج کېدای شي، خو چې کوم پرپس دی هغه به سیم وي. نو په دې کې مونږ وایي که ته بوټن ماډل یوز کړې، که ته بایګیوز ماډل یوز کړې، که ته جونز ماډل یوز کړې، خو دغه چې کوم دی دا ډفرنټ کېدای شي، سلایټلی ډفرنټ کېدای شي، خو چې کوم پرپس دی او کوم کنټینټ دی هغه به سیم وي. لکه که په هر طریقه باندې زه خبره کومه، که په هر سټیپس کې کومه، خو هغه خبره چې کوم ده هغه به قصدي سیم وي، هغه خبره به زه نه چینج کومه. Third number چې کوم رول دی، have you been given any instruction about how to present your assignment. بیا ماله خاص کوم انسټرکشنز راکړي دي چې ته به خپل اسایمنټ چې کوم دی هغه به څنګه پریزنټ کړې. نو you may have been asked to use heading to separate the different sections to your assignment. You may make sure that you check the requirements so that you set out your assignments correctly. مالی داسې مالی کې چې ته هیډینګز یوز کړه، ته سیپریټ سیکشنز په دې کې جوړ کړه په خپل اسایمنټ کې، یا چې کوم دی مالی څه داسې نوټس انسټرکشنز راکړي چې ته خپل پریزنټیشن چې کوم دی هغه په دې خپل ټاپک چې کوم دی هغه په دې ټون کې پریزنټ کړه په دې اسایمنټ کې. نو زه به هغه ځای بیا کوم، که نه مالی نه راکړي نو زه به بیا چې کوم ګیبس ماډل دی په هغه طریقې سره خپل اسایمنټ پریزنټ کوم. په دې کې مونږ سمپل مونږ درې خبرې وکړې. اول مونږ وایي چې ریفلیکټیو رایټنګ څه ته وایي. ریفلیکټیو رایټنګ مونږ وایي چې کوم یو انسیډنټ دی، د یو انسیډنټ په باره کې، د یو څیز په باره کې زه په خپل پرسنل لیول باندې کوم رایټنګ کوم، دغې ته مونږ وایو ریفلیکټیو رایټنګ. ریفلیکټیو رایټنګ کې ډفرنس دا دی چې په دې کې به زه د آی اون د می یوز کوم. بل خبره پکې دا ده چې په دې کې به مونږ پرسنل اوپینین او فیلینګ یوز کوو. بل مونږ وایي چې دغه د نور اسایمنټس نه په دې دغه بیس باندې چې کوم دی هغه څه دی دا ډفرنټ دی. بل مونږ وایي چې کله مونږ ریفلیکټیو رایټنګ سټارټ کوو نو د هغې نه مخکې مونږ له څه کول پکار دي، د هغې نه مخکې اولنۍ خبره مال دا میک شور پکار ده چې ما ته ویلي چې ته رایټنګ وکړه نو د څه په باره کې وکړه. څه انسیډنټ ما ته ووایي نو دغه انسیډنټس څنګه انسیډنټس پکار دی، په کوم ځای کې شوی دی، څه داسې ګایډلاینز یې ماله راکړي دي، څه انسټرکشن راکړي دي، او که نه صرف د انسیډنټ په باره کې ما ته خبره کړې ده. فرسټ اف آل به زه دا خبره میک شور کوم. دویمه زه به دا ووایم چې ماله یې خاص ماډل دپاره خبره کړې ده چې ته دا ماډل یوز کړه، او که نه یې ویل نو بیا به زه بایګیبز ماډل یوز کوم، ځکه چې دا موسټ کامنلی یوز کېږي. بیا چې کوم دی درېیمه خبره ده چې څه انسټرکشن ماله راکړي چې ته خپل پریزنټیشن د خپل ټاپک په دې طریقه باندې څه کړه هغه پریزنټ کړه، لکه څه هیډینګ، څه سیکشنز وغیره دا پکې ورکړه که ونه کړه. نو دغه خبرونه د ریفلیکټیو رایټنګ نه مخکې د دې خبرو خیال موږ له ساتل پکار دی. بل ګیبس ماډل اف ریفلیکشن.
اوس زموږ سره چې کوم ګیبس ماډل دی، ګیبس ماډل سمپلی دا هغه ماډل دی چې په دې سره موږ ریفلیکټیو رایټینګ چې کوم دی هغه په دې طریقه باندې کوو. په دې کې 6 سټیجز دي د ګیبس ماډل. کوم چې موږ ډسکشن راکوي په دې باندې چې دغه اسایمنټ چې کوم دی هغه به موږ په څه طریقې سره په کوم ګایډ لاین سره پریزنټ کوو. ها په دې کې چې کوم دی د دې د سټیجونه اکثر یریږم د دې لپاره یو فارمول دی دیپیکا. دیفیکا ډي چې کوم دی اولنی ډسکرپشن شو او اف ای ای سی ای دیفیکا. نو دیفیکا سره موږ یاد ساتلی شو. نو ډي چې کوم دی ډسکرپشن شو، په ډسکرپشن کې موږ وټ هیپن څه شوي دي، سمپلی چې څه شوي هغه به زه په ډسکرپشن کې چې معلوم چې څوم شوي دي هغه به زه په ډسکرپشن کې وایم، چې انفارمیشن به زه کوم د بیک ګراوند انفارمیشن نو څه شوي وو څنګه شوي وو دغه ټول هر څه به څه کوم په description کې به you will explain what happens څه شوي in some background information such as where you were working at ته به دغه ټایم کې ما څه کار کوو او چې کوم دی هغه څه. خو زه به د دې خیال ساتم چې زه به په دې کې آیډنټیفیکیشن د پرسن او د پلیس نه کوم، چې مثال په طور باندې د دې کس نوم دا و او د دغه ځای نوم دا و، دا به زه نه کوم. زه به صرف څه کوم جنرالي خبره وکوم. tell the reader who involved in describe the incidents. زه به ریډر ته دا وایم، مطلب دا دی زه به پکې دا لیکم چې په دې انسیډنټ کې څوک انوالو وو، څوک پکې انوالو اټ سیلف وداوټ ډسکسینګ یور فیلینګز یټ. خو زه به د دې خبرې خیال ساتم چې په دې ټایم کې زه خپل فیلینګز ډسکشن نه کوم، زه خپل فیلینګ نه ډسکس کوم، په دې کې به زه صرف وایم چې څه شوي وو هغه به پکې زه ډسکرایب کوم. بل چې کوم دی فیلینګز چې کوم دی ډسکس په دې کې به زه خپل فیلینګز خپل تاټس د انسیډنټ په باره کې په دې سیکشنز کې به زه یوز کوم. how did you feel at the time په دغه ټایم باندې ما څه فیل کول، د دې نه وروسته ما څه فیل کول، نو دغه به څه کوم په فیلینګز به کوم. you can discuss your emotions honestly in this section. خو زه به خپل ایموشنز کوم دی هغه honestly به کوم، په ایماندارۍ سره داسې نه وایم چې بس زه خو ډېر زیات خفه وم او په اصل کې زه خفه نه یم. نو مطلب دا چې honestly به زما څه فیلینګز دي هغه به زه وایم. but make sure to remember at all the time that this is an academic piece of writing. be careful not to be offensive. زه به چې کوم دی دا زما له په ذهن کې پکار دی چې دا یو اکاډمیک رایټینګ دی. زه به ډېر زیات زه نه ځم په دغې خبره کوي چې زه به پکې څه وکړم هغه ایکسټریم پوینټ ته پکې لاړ شم. سو ځکه چې دغه ټیوټر چې کوم دی یا زه چاته اسایمنټ لیکم یوازې به دی به نه ریډ کوي دا اسایمنټ، دا چې کوم دی دا هر څوک ریډ کولی شي. نو ما له دا پکار دی چې زه خپل فیلینګز چې کوم دی هغه په کنټرول کې اوسېدم، خپل آنیسټلی فیلینګز چې کوم دي هغه په دې کې زه ډسکس کوم. بل چې کوم دی ایوالویشن چې کوم دی په دې کې به څه کوم ان ایوالویټینګ ان انسیډنټس یو ویل لوکینګ ایټ هاو ویل تھنګز وینټ. چې کوم دی څنګه دا کار روانو، how did you react to the situation and how did other people react. په دې کې په ایوالویشن کې سمپل موږ د ریاکشن خبره کوو، څه ښه او څه بد وو، څه ښه او بد او ریاکشن دا به موږ څه کوو په ایوالویشن کې. فار ایگزامپل MCQs کې راشي چې ریاکشن یا چې کوم دی ښه او بد دا موږ په کم یو ایوالویشن موږ څه ته وایو، ایوالویشن موږ ایوالو کوو چې یو څیز چې کوم دی ښه دی یا ښه نه دی. if you are writing about a difficult incident did you feel that the situation was resolved afterward. که فار ایگزامپل یو د سچویشن چې هغه ډېر زیات مشکل و نو زه به وایم چې دغه سچویشن چې کوم دی دا ریزالو شو دی نه پس، او که ریزالو شو نو ولې، او که ریزالو نه شو نو ولې نو. you will probably need to some theory and the work of other authors reference in this section. په دې کې موږ د بل اتر چې کوم دی دغه ریفرنس پکې هم ورکولی شو، دغه تیوري چې کوم دغه موږ دلته کې پټ کولی شو. نو سمپل په ایوالویشن کې ته خبره کړله چې دغه انسیډنټ چې کوم نو دا څنګه وشو او زما ریاکشن په دغه ټایم کې څه او د نورو خلکو ریاکشن په دغه ټایم کې څه او دغه چې کوم څه د دغې انسیډنټ په باره کې ښه او څه پکې ښه نه و. انالیسس نو دغه زموږ د ایوالویشن نه فست چې کوم دی د هغې نه به انالیسس راځي. لیډینګ فرام یور ایوالویشن د ایوالویشن نه فست چې کوم دی زه انالیسس طرف ته زه به انالایز کوم چې یور انالیسس ویل بی لوک ان ګریټر ډیپth at what might help or hinder the situation and how or why the incident came about in the first place. Importantly, you will need to bring the theory and the other work in here. اوس ما ایوالویشن وکړو چې دغه خو ښه و دا ښه نه و، اوس به زه ووایم چې دغه په دې کې به زه اوس نور ډیپ ته به جوړوالي ته به کوز شم چې څه په دغه انسیډنټ کې چې کوم دی هغې د سچویشن ښه کولی شو او څه چې کوم دی د سچویشن نور هم بدتر ته بوتلی شو. زه به اوس هغه کازیز طرف ته ځم، دغه زما څه شو انالیسس شو. زه به اوس ډیپلی به څه کوم،
ډیپلی به زه د دې په باره کې څه کوم ریسرچ کوم دغه ته موږ وایو انالیسیس. The most common reason why students get 4 marks for reflective assignment is they don't bring the theory and experience together in this section. اوس زیات students چې کوم دی په دې کې 4 marks ځکه اخلي چې هغې دا theory چې کوم دی دې پوینټ کې بیا د دواړه نشي را یو ځای کولی چې کوم زما انالیسیس دی او کوم چې د نو مونږ وایو چې په دې کې مونږ د بل اتر چې کوم دی هغه کار هم مونږ د هغه تیوري د هغه ورک هم مونږ دلته کې پیش کولی شو چې مطلب دا اتر هم د دې په باره کې داسې خبره کوي د انسیډنټ په باره کې دا خبره کوي نو یا د خپل پوینټ د مضبوطولو لپاره ما چې کوم پوینټس ورکړي دي نو د هغې د سپورټ کولو لپاره زه د بل اتر ورک چې کوم دی هغه هم دلته کې یوځای کولی شم. نو زیات سټوډنټ چې کوم دی هغه داسې نشي کولی نو ځکه په دې کې دو 4 مارکس اخلي. بل چې کوم دی کنکلوژن دی ډیفي کا نو ډي ډسکرپشن هم شو اف فیلینګ هم شو ای ایوالویشن هم شو ای انالیسس هم شو و سی نو په دې کې ان دس سیکشن think about whether you could have done anything else during the incidents and what you have learned from it. conclusion کې موږ دغه خبره کوو په conclusion کې موږ دا خبره کوو چې نور څه د انسیډنټس په باره کې زه کولی شم یا چې کوم دی ما را دې نه څه زده کړل. کنکلوژن موږ څه ته وایو چې د هغې نه موږ څه نتیجه اخذ کړو نو ما را دې نه څه زده کړل نو دا به په کنکلوژن په سټپ کې راځي. could you have responded in a different way مطلب که چاته د ایکسپیرینس چې کوم دی هغه دوباره راشي نو زه دې بیا په مختلف قسم کې ریسپانس ورکولی شم لکه په اګزامپل زه په دې کې څه کردار ادا کولی شم که چېرته انسیډنس چې کوم دی دوباره راځي نو زه داسې ما خو به د هغه مخکې نه څه زده کړي نو زه به دې کې داسې سټپس واخلم چې دغه انسیډنس چې کوم دی هغه به ونه شي. If you are thinking about a positive experience, you will need to do same again to ensure a positive outcomes. مطلب کته وای چې دغه انسیډنس چې کوم دا په پازیټیو ایکسپیرینس کې نو ته بیا هم هغه کار کې چې بیا هم هغه سی آوټکم راشي او که چېرته ته وای چې دغه نیگیټیو نو ته بیا هغه کار نه کې چې د هغې هغه نتیجه چې کوم دی هغه سره ونه وځي نو ته بیا هغه کار اوایډ کې دې ته موږ څه وایو کنکلوژن. اوس ای والا چې کوم شو ایکشن پلان دا دی جور ستا اوس څه سټریټیجیز دي ته به څه ایکشن پلان واخلې د مخکې نه چې دغه چې کوم دی دغه انسیډنټس دا منه شي دا دوباره را نه شي. your action plan sum up anything you need to do in order to improve things for next time. the next time د راتلو نه دغه انسیډنټ د راتلو نه مخکې ته چې کوم دی اوس سټپس واخلې ګوره په ایکشن پلان په کنکلوژن کې دا فرق دی چې کنکلوژن کې که چېرته د انسیډنټ دوباره راشي زه به څه کوم او ایکشن پلان دا دی چې دغه چې انسیډنټ دوباره د سر نه را نه شي زه به اوس ایکشن اخلم دې ته موږ وایو دا دواړه دې کې فرق دی. do you perhaps need to learn about something or intend in some training د دې لپاره زه څه ټریننګ اخلم زما له څه زده کول پکار دي مطلب مثال په طور باندې ما سټډي نه وکړی زما جی پی ښه رانغی نو اوس په چې کوم دی د بل سمستر لپاره به نیکسټ زما پلانینګ څه دی زه به د اوس نه سټارټ اخلم سټډي به کوم ځکه زه یم چې د دوباره د سر نه بیا را نه شي او کنکلوژن دغه دی که زه یم چې یاره زما جی پی ښه رانغی سټډي خو نه کوم خو که زما ښه جی پی رانغی نو مړه زه بیا به سپل ایګزام به ورکړم او یا داسې که نه دغه ته موږ کنکلوژن وایو. ایکشن پلان دی چې دغه د سر نه دوباره دغه انسیډنټ دوباره بیا را نه شي. could you ask your tutor or placement supervisor for some advice نو ستا چې کوم سپروایزر دی یا ستا ټیوټر دی د هغه نه څه ایډوایس اخلي چې یاره ماله څه کول پکار دی چې دغه انسیډنټ دوباره راشي. what can you do which mean that if situation arises again you will be better equipped to cope with it. نو دې دا مطلب دی که چې د سچویشن دوباره راځي هم خو ته به ورته بیا دومره تیار یې ته به بیا د هغې سره کوپینګ کولی شي. په سمر کې موږ دا خبره وکړه چې ریفلیکټیو رایټنګ چې کوم دی دا موږ د سره کوي سینس د دې موږ څه کوو about sense of learning and experiences د دې نه موږ د learning and experiences چې کوم دی هغه موږ اخلو. it is an important process because it help you become self aware and critical thinker. نو دا ډېر زیات important دی ځکه دې نه موږ د ځان نه به خبر یو critical thinking موږ کولی شو. critical thinking څه ته وایي چې کله thinking about thinking logical thinking rational thinking دې ته موږ څه وایي critical thinking. کرټیکل موږ هغه سچویشن ته وایو چې کله یو ایمرجنسي سچویشن پای کې موږ له یو کویک ډیسیژن اخیستل غواړي چې ته موږ کرټیکل وایو. زه به ځان خبر شم که نه چې زه اوس انالیسس وکړم ایوالویشن وکړم او کنکلوژن وکړم نو زه به ځان خبر شم که نه نو چې اوس ما را سره نه دا سټپس فالو کړي دي نو زه بیا ځان خبر نه یم نو ځکه موږ وایو چې دا څه دی امپورټنټ دی. it is also an essential part of the developing as a professional because the professional development لپاره دا هم یو
essential point ځکه چې it allows you to identify your strengths and weakness. دې باره کې ما ته ویل زما strengths څه دي، زما weakness څه دی، زما experience نه به زه learning وکړم and connect theory and practice. چې کومه theory ده او practice ده، دا دواړه به څه شي په connection کې به راشي. مطلب دغه theory به زه څه کړم، هغه به زه په practice کې راولم. Reflection is a way of enabling self-development and deeper learning by looking back at an experience so as from learn from it and then move forward. مطلب سمبل دا خبره کړې چې د خپلو غلطیانو نه موږ څه کوو، زده کړه کوو. دا خبره موږ بار بار کوو چې د خپل انسان هغه انسان دی چې د خپل غلطۍ نه زده کړه وکړي او هغه مخې ته لاړ شي. بس سمبل همدغه خبرې به کړې ده، خو په انګلیش کې کړې ده. Reflection can help you to make links between theory and practice and between your past and present knowledge. د زما past knowledge زما present د هغې په باره کې یو لینک جوړوي چې مخکې څه راغلي او اوس څه روان دي. نو که مخکې زما سره بیډ اکسپیرینس شوي او هغه اوس چې زما سره کوم څه روان دي هغه بیا هغسې، نو زه یم چې یاره د دې نتیجه به هم بیا هغسې راوځي، نو زه به دا خپله strategy چې کوم دا به چینج کوم. knowledge reflection on in learning from our experiences can help you avoid repeating mistake. د دوباره غلطۍ نه به زه بیا بچ کېږم، سمپل خبره ده. and move away from acting automatically without thought. او زه به مخکې ته روان یم د thought د سوچ نه به، مطلب زه به سوچ نه کوم زیات، خو مخکې به زه روان یم. it will help you identify the successful aspect of an experiences. زما چې کوم experience دی د هغې به زه successful aspect د هغې ما ته یو ښه پهلو چې کوم د هغه به ښایي. it is about useful principle which can be applied to other situation. reflective writing takes a stage further putting بس سمپل همدغه خبره ده په دې سمر کې کړې ده چې د ریفلیکټیو رایټینګ په ځای موږ د خپل strength او د خپل ویکنس پته ولګي. چې ما ته د خپل strength او د خپل ویکنس پته ولګېده، نو اوس چې کوم دی زما چې کوم ایکسپیرینس دی د هغې نه به زه لرنینګ کوم. زما چې کوم پاست ایکسپیرینس دی، زما چې کوم پریزنټ نالج دی، د هغې په باره کې به یو لینک جوړ شي. د دې باره کې چې کله لینک جوړ شي، نو چې کوم ما مخکې کومې غلطیانې کړي، نو هغه غلطیانې به زه اوس دوباره نه کوم او مخکې به زه څه کوم، فارورډ روان یم او دغه زما د سکسسفل لپاره یو وی اگزامپل دی. د ریفلیکټیو رایټینګ ډېر ضرورت نشته.